نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دې کلاس کې مونږه د قلقلې سبق پیلو. انشاءالله زه امید ساتم د الله تعالی نه چې تاسو به قلقله یاده کړي. پنځو حروفو کې قاف طا با جیم دال کې کله چې په قرآن کې په دې باندې الفاظ او پړندې موجود وي په هر ځای کې چې وي نو په دې کې به اواز مونږه راتنبو او دقه عمل دا قلقله ویل کېږي. یا د هغوی مونږ پریکټس هم کړی او قرآن کې مونږ رکوع ویلي وه. انشاءالله زه امید ساتم د الله تعالی نه چې هغه به یاد شوی هغه سبق. نن چې مونږ کوم سبق وایو انتهایی زیات اهم سبق دی. د ټولو ملګرو په خدمت کې درخواست دی چې سبق په توجه سره واوري او په قرآن کې د دې د اجرا کوشش وکړي. یعنې سم سبق چې مونږ وایو دقه شان کې بیا په قرآن کې د ویلو کوشش وکړي. انشاءالله زه امید ساتم چې دا سبق به مونږ ته یاد شي. د الف او د لام د لوستلو قاعده چې الف به څنګه وایو او لام به څنګه وایو. نو اول به دې مونږ الف راواخلو چې الف په کوم حالاتو کې مونږ غټ او پور وایو او په کوم حالاتو کې به باریک یا نری وایو. تاسو وینئ زما څه په دې سکرین باندې تاسو ته ما په حروفو کې دا سبق ویلی و غټ حروف. اووه حروف دي خ صاد ضاد غین طا قاف ظ. د هغې مجموعه ده زموږ سره خس ظ طین قز. دا اووه حروف دي. دا غټ حروف دي. دا چې په کوم ځای کې هم د الف نه مخکې موجود وي او په دې باندې راپاسې زبر وي نو دغه الف به مونږه غټ وایو. د دې نه علاوه چې څونه حروف هم راځي نو هغه به او د الف نه مخکې او زبر پرې راپاسې موجود وي نو هغه به مونږه باریک وایو. انشاءالله زه امید ساتم چې په دې سبق باندې به تاسو پوه شوي ځکه چې غټ حروف مونږ مخکې ویلي دي. خص ذات قس چې کله د الف نه مخکې راشي او د پاسه پې زبر وي نو دا به مونږه غټ وایو. لکه مثال په طور باندې کتاب کې اوس ګورئ تاسو قاله قاله یو ټکی د قاف د مستعلیه حروفو سره تعلق ساتي. دا مونږه قاله ونه وایو. قاله مونږ ونه وایو. مونږ څه وایو قاله. یعنې قاله به دا وایو. یا شانته کې طاله او طاله. یعنې طاله د قاف اواز به پکې نه پیدا کړو خو غټ وایو. طاله داسې به وایو. طاله به نه وایو. دغه شانته کې د کتاب ته ګورئ دې کې قاله راوستې مونږ ته مثال او بلې چې کله د مستعلیه حروفو نه علاوه نور حروف راشي نو بیا مونږ ته مثال راوستې کانه. قانه قانه داسې به نه وایو. کانه به وایو. کانه کانه. دا زموږ سره د باریک لوستلو مثال دی. یا لا ریبه یعنې الله ریبه به نه وایو. لا ریبه لا ریبه الله به نه وایو ځکه چې لام مستعلیه حروفو سره تعلق نه ساتي. نو راځئ چې د موټا الف او د پور الف او د غټ الف لوستلو مشق وکړو. کتاب ته زموږ سره ګورئ. خالدون یعنې خالدون به نه وایو. خالدون. قالوا غاسق ظاهر مضار عطاء ظانين ولا الضالين. دا به ټول نمونه څو مثالونه مونږ ته راوستي. تاسو په قرآن کې ګورئ چې په کوم ځای کې دا اووه حروف دي خص ذات قز او د دې نه وروسته الف لیکلی شوی نو په هغه ځایونو کې به الف غټ وایو. د دې نه علاوه په نورو ځایونو کې باریک وایو. اوس د باریک الف دپاره یو څو مثالونه د کتاب والا راوستي زموږ سره ګورئ. مالک حاسد إياك هؤلاء جاءت جزاء سواء هاجرة. یعنې دا په دې طریقه باندې لوستل پکار دي. باریک تاسو په زما په دې اواز کې فرق محسوس کړی. دا اول چې ما کوم مثالونه ویل په دې کې ما غټ اواز ایستو. دا وروسته چې ما کوم ویل نو په دې کې ما باریک اواز ایستو نری اواز مې ایستو. د دې نه وړاندې زموږ سره تاسو کتاب ته ګورئ د الله او د اللهم په دې کې چې کوم لام لیکلی شوی د دې لام د لوستلو قاعده. خو په دې ځای کې یوې اهمې نقطې ته ستاسو توجه راګرځول غواړم. لام دی یو حرف دی.
خو د الله تعالی د نوم سره تعلق راغلی دی. د دې وجې نه د الله تعالی د نوم په نسبت په وجه باندې چې د الله تعالی نوم د دې نه جوړ شوی دې ته مقام او مرتبه ورکړل شوې ده او د دې لپاره جدا قاعده او قانون جوړ شوی چې دا نام به تاسو په دې ځای کې داسې وایي ځکه چې دې نسبت او تعلق د چا سره د الله تعالی سره دی. که فرض که موږ او تاسو د الله تعالی سره خپل تعلق جوړ کړو نو د یو حد ته معمولي شان حد ته ورکوټی هغې د څونه مقام او حیثیت او درجه میلاویږي چې د هغې لپاره تجوید بیا جدا قواعد او قانون جوړوي او اصول ورته تیاروي. الله تعالی د اسمان نه موږ ته دا قاعده او طریقه رالیږي چې زما نوم دی دا په دې طریقه باندې وایي د دې لپاره دا قاعده او دا قانون دی په خپله طریقه په خپل انداز باندې به نه وایي. نو څنګه چې الله غټ دی دقه شان کې نوم هم غټ دی نو دقه شان کې د هغې د لوستلو طریقه هم خپله انداز باندې نه دی ویل پکار بلکې د الله تعالی د خوښې مطابق دا لوستل پکار دي. کوشش موږ له پکار دی چې د الله تعالی سره موږ خپل تعلق جوړ کړو. نو نزولا من غفور رحیم د الله تعالی ته نو بیا موږ ګناهګارانو ته مېلمستیا میلاویږي. الله تعالی په دغه مېلمستیا مستحق موږ وګرځوي او الله تعالی موږ ته توفیق راکړي چې موږ د هغه سره خپل تعلق کما حقه د ساتلو کوشش وکړو. زموږ عقیده برابري زموږ اعمال او زموږ اخلاق هغه شانتي الله تعالی جوړ کړي کوم طریقه باندې چې الله تعالی زموږ نه غواړي. انشاءالله څنګه چې د اعلان ته مقام او مرتبه میلاو شوې ده نو بنده څخه الله تعالی د او یو میندونه زیاته مینه کوي نو انشاءالله دا بنده به هم د الله تعالی په نظر کې ډېر زیات اوچت انسان جوړېږي. نو الله او اللهم د دې لپاره دا دوه قاعدې یاد ساتئ. د الله او اللهم نه چې کله په مخکې حرف باندې زبر یا پیش وو نو دا الله او اللهم به غټ وایو ځکه چې الله لوی دی نوم لوی دی نو غټ ویل پکار دي په ادب باندې ویل پکار دي. نو دا د الله تعالی د نوم ادب او احترام دی. څنګه به وایو داسې به وایو قل هو الله یعنې دا د الله د نوم مثال دی چې مخکې په وو باندې زبر دی. تاسو ګورئ ما سره کتاب ته لیکلی دي رفعه الله یعنې الله نوم مخکې ها به ها باندې پیش دی نو دا به هو الله وایو هو الله به نه وایو. قل هو الله احد داسې به وایو قل هو الله احد دا غلط دی داسې به نه وایو. دا شانتې په لمانځه کې موږ چې کوم دی پنځه وخته لمونځ کوو موږ الله اکبر وایو دا الله به نه وایو الله اکبر داسې به وایو الله اکبر داسې به وایو. الله نوم غټ ویل پکار دي ځکه چې موږ اوس قاعده زده کړه. بیا کله چې د الله د نوم نه موږ د اللهم مثال ونه وایو د اللهم دپاره اوس مثال وایو چې د اللهم او الله د اللهم معنا ای الله نو اوس د الله نوم په دې کې هم موجود دی نو دې لپاره هم قاعده دقه ده کوم چې الله قاعده ده چې دې نه مخکې زبر یا پیش نو غټ به وایو ځکه چې الله غټ دی نوم یې غټ دی غټ او په ادب او په احترام یې پکار دي. سبحانك اللهم یعنې د لمونځ اولی ټکی سبحانك اللهم کلاهما نه دی ویل پکار کاللهم داسې ویل پکار دی. قالوا اللهم یعنې قالوا اللهم به نه وایو قالوا اللهم داسې به وایو. بیا چې کله د الله د نوم نه په مخکې حرف باندې زیر راشي بیا باریک ویل پکار دي او دا شان کې د اللهم په مخکې حرف باندې زیر راشي هم باریک ویل پکار دي. لکه مثال په تور باندې څه شي بسم الله ما سره کتاب ته وګورئ لیکلي تاسو یې ان شاء الله قل اللهم یعنې په دې ځای کې دا نقطه یاد ساتئ چې ما تاسو مخکې ویل چې د لام تعلق د الله تعالی د نوم سره دی د دې وجې نه د دې الله تعالی د نوم د وجې نه د دې لام لپاره خاص قاعده بیان شوه. د الله د نوم نه علاوه چې نور لامونه دي د هغې لپاره هېڅ قاعده او قانون نشته هغه به باریک وایو هغې لپاره پور او باریک ویل نشي هغه ټول باریک وایو ځکه چې د الله د نوم نه علاوه نور لامونه دي. دقه شانتې کې هغه خلک چې هغه د الله تعالی سره تعلق جوړوي د هغوی لپاره قاعده او قانون جدا دی. هغوی ته الله تعالی خپل دیدار ورکوي جنت ورته ورکوي حور الایمان به ورته ورکوي. خو چې کوم خلک د الله تعالی سره تعلق نه ساتي د الله تعالی سره شرک کوي بدعات کوي رسومات کوي هغوی لپاره بیا دا قوانین مختلف دي. هغوی لپاره بیا چې کوم دی لار بدل ده. الله تعالی دې موږ ته د عمل توفیق راکړي د صحیح عمل توفیق د بد عمل نه دې الله تعالی موږ وساتي. لکه مثال په توګه باندې یو څو لامونه موږ ته راغلي دي چې د الله د نوم سره تعلق نشي. تاسو ګورئ په اسکرین باندې به نظر باندې راځي انشاءالله. نو دغه باریک موږ وایو قل هو یعنې قل هو
قل لام دے خدا اللہ دنوں سے تعلق نشو قل بمنگن قل غٹ پنا قل بوائے جعلنا یعنی جعل اللہ دیسی بنوائے جعلنا ذکر جائے اللہ دنوں سے تعلق نشو سے عام لام دے ما ولاهم عن قبلتهم التي ما ولاهم یعنی ما ولاهم بنوائے الحمد بنوائے الحمد بوائے لم يكن له كفوا احد هنا پر منځ کې شته نو دا لم يكن له بنوي ځکه الله د مې دا نور نام دی ولکم ما کسبتم دا زموږ سره د لام او د الف د لوستلو انداز او طریقه وا ان شاء الله زه امید ساتم چې دا سبق وا یا شوي الله تعالی دې عزت کړي او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي نن به مونږه د سورې بقره 15 رکوع په حضر باندې وایو راځي چې واو او د عزت کولو د عمل کوشش وکړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يعني أنعمت بنوال من ده بيشونو ده حركات سواق من تاسوي أنعمت بنوال أنعمت عليكم بنوال عليكم يا يدين لبكي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم هي وأوكي واوين فوكي واوي مدى بعهد أوفي بعهدكم ديس بنوي دا غلط بعهدي بازي بنوي بعهدي أوفي أوفي بنوي أوفي بعهدكم ديس بنوي بعهدكم داسي بنوي وإياي فارهبون إني فارهبون بون بنوي بون بوي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون فدې کې دا إياي برام راغلي دلته من راغلي ناکثر خلک وایي وإياي فاتقون دا دویمه یا وسه هم راکاږي نو که تاسو ګورئ دویم یا نه وروسته الف نشته په دې باندې خالص صرف زبر دی دا صرف د یو زبر برابر راښکول پکار دي دویم زبر پکې نه جوړول پکار وإياي فاتقون دی پکار وإياي فاتقون داسې بوایي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يعني أتأمرون ننجي كم ندلك زمسرا دباري حروفونه روسا ألف راغلي نو ألف ماده ده خو ألف ماده پدې کې د الف باریک لوستل کېږي ځکه چې نون د مستعلیه او د غټو حروفونه نه ده أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يعني أنفسكم دي سبناول أنفسكم دا سبول أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله